سلامونه او احترامات قدرمنو. نن د په دې ټایم کې په قدرنګر کې موجود یم. زما الفاظ او زما ژبه که زما ملګرتیا نه کړي نو تاسو د دې نه زما د جذباتو او زما د احساساتو اندازه کولی شئ. په دې ځای کې زما سره چې کومې ماشومان ولاړې دي په هغې کې دوه داسې ماشومان دي چې د هغې په دې فلډ کې په قدرنګر کې د دوی مور چې ده هغه په دې کې په دې اوبو کې ده هغه تلې ده او شهیده شوې ده. د دې ماشومانو د په دې مخ باندې معصومیت ته تاسو وګورئ. دې ته لوز د دې خبرې احساس نشته چې په دې باندې څومره لوی غم دی او د دې په ژوند کې څومره سختۍ لا پاتې دي. الله دې کې الله دې د دې بختونه چې دی هغه ښه کړي. خو ما ته د دې ماشومانو دا خبرې د دې په دې مخ باندې د معصومیت دا زه په الفاظو کې نشم بیانوي چې زما په دې ټایم کې څه احساسات دي. خو الله دې کې الله تعالی دې په دې علاقه باندې د دې په دې خاندان باندې رحم وکړي او د دې ماشومانو دې الله پاک بهتر بندوبست وکړي. ځکه چې دا ډېره زیاته مشکله ده بغیر موره. دی اوس د دې خبرې نه هېڅ خبر نه دي. زه که بغیر د ایموشنل ټچ نه او یا د هغه نه خبره وکړم خو دا دې ټایم کې هغه قیامت دی او هغه حالت دی چې هغه په الفاظو کې بیانول چې دی هغه ډېر ګران دي. دا علاقه چې ده مکمل تباه ده. اوس دلته امدادي کاروایانې چې دي سټارټ دي لاره چې ده هغه بحال کېږي. زما فیاض ورته خواست دی چې لږ د دې ماشومانو د دې مخ دا معصومیت چې دی راولي دا کیمره زوم کړي. د دې ماشومې مور چې ده هغه پکې وفات شوې ده. د دې ماشومې مور پکې وفات شوې ده. او آیا په تاسو کې نور کور کې لا داسې څوک شته چې هغه لا معلوم نه دي؟ نه دی پیدا ماشوم. هغه د هغه څومره عمر دی؟ دغه 4 کال عمر دی. زمونږ اوس هم په دې ملبه کې لاشونه چې دی هغه پراته دي. دی وایي چې د 4 کالو یو ماشوم دی هغه پکې لاپته دی. نو دغه صورتحال دی. نور په خوا باندې دغه کلی چې دی دا وزټ کوو دا تاسو ته زه ښیم زما سره اوسه.